أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. او هر کله چې وره شي د يهودو ته چې ایمان راوړی په کتاب باندې نازل کړی دی الله پاک یا قرآن دی، دوی چې موږ ایمان راوړو په کتاب باندې نازل شوی دی موږ ته چې هغه تورات دی. ويكفرون بما وراءه او انکار کوي، دوی کفر کوي د دین علاوه د نور کتابونو. هو الحق مصدقا لما معهم، او حالدار اجزا قرآن حق دی او تصدیق کوونکی دا کتابونو چې دوی سره دي. قل فلم تقتلون انبیاء الله، تو وایه چې ولې تاسو وجنئ پیغمبران من قبل، تاسو ولې وجل پیغمبران د دین مخکې ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان. ولقد جاءكم موسی بالبینات، او تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام په واضح معجزاتو سره. ثم اتخذتم العجل من بعده، بیا ونیو تاسو څخه په خدایتوب باندې وروسته د موسی علیه السلام د لونه کوهیتوتا وانتم ظالمون، حال دار تاسو ظالمان وي. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، او هر کله چې مونږه واغستا سنا کلک لوازه او پورته کوم په تاسو باندې د تور غر. خذوا ما آتيناكم بقوة، نو وی مونږه چې عمل کوي په اساس باندې چې مونږ درکړی تاسو ته طاقت سره. واسمعوا او واورئ. قالوا سمعنا وعصينا، نو دی یهودو موږ خبر اوریدل دا موږ نافرمانی کړې ده. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اسکولی شي د دوی په زړونو کې محبت د سخي په سبب د کفر د دوی. قل بئس ما يأمركم به ایمانکم، تو وایه چې ډېر بد دی هغه عوض بد دی هغه شی چې امر کوي تاسو ته په هغې باندې ایمان تاسو ایمان چې په څه باندې تاسو ته امر کوي دا ډېر بد شی دی. ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو مؤمنانو. دینه مخکې هم د یهودو دا غلط صفت بیان شو چې دوی په بعضې احکامات مني او بعضې نه مني. په بعضې کتاب باندې ایمان راوړي او په بعضې کتاب باندې ایمان نه راوړي. نو دلته بیا وایي چې دوی قرآن باندې ایمان نه راوړي او په تورات باندې ایمان راوړي. دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړی په کتاب باندې چې الله پاک نازل کړی دی چې هغه قرآن دی. دا ورته چا ویلي و؟ دا د مدینې یهودو ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د الله په کتابونو باندې ایمان راوړئ. نو هغه وایي موږ صرف په تورات باندې ایمان راوړو چې هغه په موږ نازل شوی دی. نو قرآن نه انکار وکړو، قرآن نه منو. نو الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي چې قرآن چې کوم دی دا مصدق دی، تصدیق کوونکی دی دا کتاب چې هغه تاسو سره دی، دا تورات دی. دا دواړه د الله پاک کلام دی. قرآن هم د الله کلام دی، تورات هم د خدای کلام دی. بیا څه وجه ده چې په یو باندې ایمان راوړی په بل باندې ایمان نه راوړی، بلکې الزامي جواب ورته ورکوي چې تاسو په دې تورات باندې هم ایمان نشته. ځکه که تاسو په تورات باندې ایمان وې نو تاسو بیا دا پیغمبران ولې قتلوله؟ تاسو قتل د انبیاو کړ دی. په تورات کې خو قتل د انبیاو حرام دی، ناروا دی. نو تاسو څنګه وایئ چې موږ په تورات باندې ایمان راوړی دی؟ تورات ایمان تقاضا خو دا ده چې تاسو د الله د پیغمبرانو مرسته وکړئ، د هغوی امداد وکړئ، په هغو باندې ایمان راوړئ، د هغو وجل. دا د کوم ځای راغلی دی؟ نو د دې آیت نه دا معلومه شوه چې په الله رب العالمین باندې په ایمان راوړل د هغې لپاره ضروري دا دی چې د الله پاک په ټولو کتابونو باندې ایمان هغه راوړي. نو دلته وایي چې تاسو ولې وجل د الله پاک پیغمبران د دې نه مخکې که تاسو مؤمنان یې. نو دلته خطاب بیا د موجوده یهودو ته دی، حالا کې هغه قتل چې و هغه مخکنو کړی و د دوی هغه مشرانو پلار نیکه. نو چونکې دوی په دغه خبره باندې رضا و، خوشحاله و، پرې د براعت اظهار یې نه کوه، نو ځکه یې نسبت دوی ته وکړو چې تاسو پیغمبران وجل هغه پې خوشحاله
نو ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. تاکي سره موسی عليه السلام تاسو راغلو واضح معجزات راوړیو او بیا تاسو ښخیونیو په خدای توب سره د دین وروستو وانتم ظالمون او حال دار تاسو ظالمان وئ. نو موسی عليه السلام چې کوم بینات او واضح نشانات معجزات راوړیو نو قرآن کې هغه ذکر دی چې هغه نه غټ غټ على دغه معجزاتو. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات سورۃ بنی اسرائیل کې راځي. هغه سره موږ موسی عليه السلام ته نه واضح معجزات ورکړو. پای باز دا و چې موسی عليه السلام امسا چې هغه ارتا وکړه د هغې نه باجدها جوړ شو. د موسی عليه السلام لاس چې ترخ کې به کېښو بیا به یې راوویسته او تک سپین د لمر په شانتې رڼا به یې کوله. د موسی عليه السلام په ژبه کې تتوالی و الله پاک هغه ختم کوم. دا معجزه وه. بني اسرائیل چې کوم دی هغه د سمندر نه پورې ایستل او فرعونیان یې غرق کړه. دا بله معجزه وه د موسی علیه السلام. د ملخانو په شکل کې په دو باندې عذاب راغلی و په قبطیانو باندې. دا د موسی علیه السلام بله معجزه وه. طوفان راغلی و په دا قبطیانو د فرعون په قوم باندې. د هغوی په کپړو کې سپږې دا پیدا شوې دا بله معجزه وه. او د هغو په هر خوراک کې چې کوم دی هغې کې به چندخانو ټوپونه وهله او په هر خوراک کې هر لوښي کې به وینه وه. نو دا عذابونه پې الله پاک مسلط کړي وو په دغه قبطیانو باندې. او دا په طور د معجزې الله پاک موسی علیه السلام له دا ورکړي وو. لیکن د دغه نشاناتو د دې معجزاتو باوجود تاسو شرک او بت پرستۍ کې چې کوم دی هغه اخته شوئ. د سخي عبادت شروع کو. د سخي عبادت نو دا څومره ظلم دی. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ظلم دا دی چې د چا حق یو مستحق دی د هغه حق دی هغه حق هغه له ورنکړي بل له ورکړي. نو د دې نه بل غټ ظلم شته چې حق د عبادت الله لره دی چې د هغه عبادت وشي او د هغې په ځای باندې د غیر الله عبادت کوي. وانتم ظالمون تاسو غټ ظالمان وو. ځکه مستحق د عبادت خو الله دی. نو تاسو الله پاک پرېښودو او خی چې کوم دی د هغې نه خدای جوړ کړو. دا غټ ظلم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. او هر کله چې موږ واغسته ستاسو ته کلک لوځه او پورته کړو په تاسو باندې د تور غر. خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا. موږ تاسو ته ووایو چې ونیسئ هغه څه چې موږ تاسو له درکړی دی تورات بقوت په طاقت سره. واسمعوا خبره واورئ ځان پې پوه کوئ دا خبرې قبولې کوئ. نو قالوا سمعنا وعصینا. نو دې یهودو ووایي چې موږ خبره واورېده خو موږ نافرماني وکړه موږ دا منو نه. دا بل رد دی په دوی باندې. تورات ورته میلاو شو او د تورات چې کوم دی د احکامو د منلو دپاره دوی سره خبره وشوه دوی موږ نه منو. تور غر پې الله پاک پورته کړی منئ که نه منئ دوی موږ منو. چې کله یې د هغه ځای نه راووته بیا یې نافرماني شروع کړه او د تورات د منلو نه بیا یې انکار وکړو. موږ خبره اورېدل ده موږ نافرماني کړله. دا وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د دوی په زړونو کې محبت د سخي هغه ګډ شوی د دوی په زړونو کې سکولی شوی هغه محبت د سخي. دوی د کفر د وجې نه دا کفر یې کړی د خدای عبادت یې پرېښودی. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم. ته وایه چې بد دی هغه شی چې تاسو ته امر درکوي په هغې باندې ستاسو ایمان. ستاسو ایمان چې په څه شي باندې تاسو ته امر درکوي دا ډېر بد شی دی. ستاسو ایمان دومره کمزوری دی چې هغه تاسو ته وایي چې راځئ د سخي عبادت کوئ. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې دا ایمان تقاضا خو دا نه ده. نو د دې آیاتونو دا معلومه شوه چې په کتاب باندې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې د کتاب ټول احکامات او ټولې تقاضې پوره کړی شي په هغې باندې عمل وشي. او په دې آیاتونو کې بار بار دا خبره وکړه چې تاسو خلاف ورزي مه کوئ د الله پاک احکامات ومنئ. نن سبا چې کوم دی هغه موږ سوچ وکړو چې دغه بیماري په دې مسلمانانو کې څومره ده. دوی چې لکه څنګه چې یهودو په هغه الله په کتاب باندې عمل نه کوو هغه یې شاته غورځولی و
نو دغه شانتې په مسلمانانو کې دا بیماری موجود ده چې هغوی د الله په کتاب باندې په قرآن باندې عمل نه کوي او د یهودو نه چې کوم دی هغه سیوا دي لکه قرآن کې موږ ته وایي مونځ کوئ روژه نیسئ زکات ورکوئ نو ډېر خلک داسې دی چې په هغې باندې عمل نه کوي قرآن موږ ته وایي چې ناجایز طریقې سره د مسلمانانو مال مه خورئ رشوت باندئ سمنګنګ مه کوئ بلاوټ مه کوئ او مصنوعي اشیا چې کوم دی دا مه خرڅوئ غلاګانې مه کوئ لوټ مار مه کوئ په ډاکو باندې مال مه اخلئ دا ټولې په مسلمانانو کې موجود دي قرآن موږ ته وایي تاسو ناحقه قتل مه کوئ د مسلمانانو وینې مه بیاوئ د دې نه قرار شئ زنانه چې کوم دی هغه د کورونو نه وځي او که په وخت ضرورت باندې وځي نو پرده دې کوي نو څومره خلق دی چې هغه په دې باندې عمل نه کوي غټه طبقه د زنانو چې دا هغه بې پرده راګرځي هر طرف ته بې حیایي هغه لارې او کولاو دي نو بار بار قرآن دا ووایي چې په دو باندې د الله پاک غضب دی د الله پاک لعنت دی په دې یهودو باندې او نن هغه یهود چې دي هغه چې هغه د الله پاک مغضوب علیهم مخلوق دی هغه باندې غضب دی لعنت دی هغه مسلمانانو الله پاک مسلط کړي نو چې هغه په دې مسلمانانو باندې مسلط دي نو دوی به چې څومره په دو کې الله پاک په دو باندې غضب کړ دی الله پاک دوی ته په غوسه دی مسلمانانو ته چې هغه مسلط کړي نو نن چې کوم دی هغه مسلمانان دغه یهودو د لاسه هغه تنګ دي په هر ځای کې الله رب العالمین دې عمل کول توفیق راکړي دا قرآن موږ اورو او په دې باندې عمل وکړو وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او هر کله چې ویل شي دوی ته چې ایمان راوړئ په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله پاک قالوا نؤمن بما أنزل علينا دوی وایي چې موږ ایمان راوړو په کتاب باندې چې نازل شوی دی موږ ته چې تورات دی ويكفرون بما وراءه او دوی انکار کوي کفر کوي په کتاب باندې سیوا د تورات نه دی او هو الحق مصدقا لما معهم او حال دا چې دا قرآن حق دی او تصدیق کوونکی دی دا کتاب چې دوی سره دی چې تورات دی قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان كنتم مؤمنین ته ورته وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ولې وجل پیغمبران د دې نه مخکې تاسو مؤمنان تاسو وایئ چې موږ په تورات ایمان لرو نو په تورات کې دا خبره کوم ځای وایي چې تاسو پیغمبران وژنئ لقد جاءكم موسی بالبينات هغې سره راغلی و تاسو موسی علیه السلام په واضح معجزاتو سره بیا ونیو تاسو سقی په خدایتوب سره د دې نه وروستو وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو غټ ظالمان وئ واذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور هر کله چې موږ واغسته پوخ لاس تاسو ته پورته کړو موږ په تاسو باندې د تور غر خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا ونسئ هغه کتاب چې ما تاسو له درکړی دی په طاقت سره او واورئ قالوا سمعنا وعصینا نو دوی چې موږ خبره اورېدل ده خو موږ نافرماني کړې ده واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم اس کولی شي د دوی په زړونو کې محبت د سخي په سبب د کفر د دوی قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین ته وایه ډېر بد دی هغه شی چې امر کوي تاسو ته په هغې باندې ستاسو ایمانونه که تاسو ایماندار یې